الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما المشاهدين رحمة الله عليه فرمي وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. ويرفع تذكير أو غيب الذي يودات مجموعة جملة على لفظها أطلقت شيء ما صرف الذي تلفظ كري على لفظها أطلقت تلفظ دي ما الذي تلفظ كري وبيامي مطلق فريخ آزاد نفريخو دي من أغتال را قید العلا چې هغه قید کړی دي اوچت نه مراد دماغ دی یعنی په سر کې مازغش نه هغه کس لپاره. په دې شعر کې شاطبي رحمت الله علیه د دریو سيزونو ذکر کړی دی، رفع او د هغې ضد چې کوم دی نصب دی، رفع او د هغې ضد څه دی نصب. دغه شان تذکیر چې د هغې ضد څه دی تانیث، او دغه شان غیب چې د هغې ضد څه دی کتاب. غائب وزید سری کتاب. شاطبی سے وایي چې کله د رفع او د نصب اختلاف وي نو زه په شاطبی کې صرف رفع ذکر کوم، نصب نه ذکر کوم. څه ذکر کوم؟ کله د مذکر او د مؤنث اختلاف وي نو زه مذکر ذکر کوم. څه ذکر کوم؟ او چې کله د غائب او د خطاب خلاف اختلاف وي نو زه به چې کوم دی هغه ځای کې غائب ذکر کوم. څه ذکر کوم؟ غائب. نو رفع و نصب کې وځي ذکر کوي رفع، تذکیر او تانیث کې وځي ذکر کوي تذکیر، او غائب او خطاب کې اختلاف نو غائب په ذکر کوي. څه په ذکر کوي؟ غائب. او دې ته ویل شي باب اطلاق. دې ته ویل شي دا درېونه شاطبي ته په یو شعر کې استعمال کړي. ګوره یو ځای کې شاطبي ته وایي وخالصه اصل وخالصه، اوس خالصه رفعي ویلې ده کنه، خالصه وی خالصه رفعی سره ویل، خو رفعی ویل چې رفعی سره ویل دي نه تلفظ کړی دي. خالصه چې کړی دي على لفظها اطلقت تلفظ بکی وخالصه اصل نافی ترته ویل دي خالصه رفعی سره ویل، خو دې ویل چې رفعی سره ویل دي دنه چې خالصه اصل بالرفع خید له ګول دي تلفظ کړی دي وخالصه اصل چې خالصه چا ویل دي نافی سره، او د نافیسه د پرته شو خالصتون، د نور قاریان د پرته شي نسب تبوي خالصتن يوم القيامه. تبوي بیا وی ولا يعلمون كل شعبه في الثاني، ولا يعلمون كل لشعبه في الثاني، لا يعلمون شعبتكم ذویم دی، لا يعلمون سویل دی غائب، سویل دی خو غائب ویلی چې غائب ویلی دی، ولا يعلمون كل شعبه غائب ویلی دی نه ویلی بالغیب نه ویلی بلکې تلفظ کړی وي. لا يعلمون تلفظ کړی وي. نو شعبه يعلمون وي نور قاریان وسوي يعلمون. بیا وی ويفتح شمللا، ويفتح شمللا دا مذکر او د مؤنث اختلاف دی. نو ويفتح مذکر کی غیر اولیدا، غیر اولیدا مذکر ویل دی يفتح شمللا چا حمزه کی صحیح. نور بسوي تفتح تروي دا څه غشوا نو دې ته ویل شي باب اطلاق. دې ته وی شاطبي سے با تلفظ کوي په رفع باندې، تلفظ به کوي کوا خالصه اصل تلفظ کوي. چې کوم مذکور وی لاغه لپاره بلا رفع وی، چې مذکور وی چې مذکور څوک کوم امام دی اصل حمزه چار حمزه نافیسه لاغه لپاره خالصه، چې کوم غیر مذکور دی خالصه. لا يعلمون ذا شعبه لپاره شه غائب دی، مذکور څوک دی شعبه، چې کوم نه دی مذکور دی لپاره څه شه تعلمون کتاب شه. يفتح دا مذکور دی، شمللا حمزه کې تایید هغه لپاره مذکر شو، چې کوم غیر مذکور دی هغه لپاره څه شه مؤنث شو. وی وفي الرفع والتذكير والغيب جمله، فرفع او تذكير او غيب مجموعه کې على لفظها اطلقت من قید العلا، په دې باندې ما تلفظ کړی او طالب العلم می آزاد پرې خوري وي. د دې لپاره چې هغه د دین دغه په خپل روباسي ضد په خپل روباسي دې لپاره خدا شو نور لپاره سړي
دا هغه طالب العلم می پر خو دي چې هغه په خپل روباسي خو ار یو طالب العلم ویناوي من هغه څوک قید العلا چې هغه په دماغ کې څه پراته دي مازغه بوس پکې پراته دي نو هغه ګر بیا نه پويږي دا هغه څه په دا کار کوم من قید العلا ويجي په خبره پوه شوي وزه خبره کوي وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة كم رموز كلمة كم رموز كلمة إذا القرآن الشريف كلمين مخي رسل دوان راجي وقبل وبعد الحرف محكم رازي أو رسم رازي حرفنا مراد لتا كلمة قرآن دا تستماويل الأرغى كلمة فقراءة سرويل شهيدة سوي حرف نوي وقبل وبعد محكم رازي رسم رازي الحرف دتانا الحرف آتي رازي بكل ما رمزت به في الجمع رموز كما رموز كلمة جوړ کړی دي رمزت به في الجمع كما رموز كم جوړ کړی دي كلمة إذ ليس مشكلة إذا خبره مشكل ستاده پر چولو والنه څنګه خبره نه دا ثانه خبره ده ګوره یو تاسو رمز حرفي ویلو یو مو ویلو هغه به همیشه د کلمې قرآنی نه پس هغه همیشه کلمې قرآنی نه پس وي او بیا دا په 42 نمبر شعر کې دا خبره تیر شوی و چې رمز حرفي به همیشه سوي د کلمې قرآنی نه پس وي بیا مو پرون په 56 نمبر شعر کې دا خبره ویلې و چې رموز حرفي او رموز کلمي دا یو ځای شي او کله جدا جدا امراضي دا حرفي له کلمې تابع دي بس هغه مخکې کېږي دی او مثلا مخکې کېږي ارس کېږي نن دا رمز کلمي اجتماعي خبره کوي رمز كلمة اجتماعي ده بمخي مرازي أو رسل مرازي تيشوى وسوف أسمي حيث يسمح نزمه به موضحا جيدا معما ومخولا وسوف أسمي أو عن قريب زبد دي إمامان نمونا مخلما زبد دي نمونا أخلم علماء فرمائي چې دا نوم شاطبي سي په شاطبيه کې په څلور قسمه اغسته دي په څلور قسمه کله کله خپل نوم لري لکه یو ځای کې ولا کذابا بتخفيف الكسائي چې کسائي رحمت الله عليه ولا کذابا تخفيف سره ویني سبوي ولا کذابا خنوم یې مستي کنه کسائي وي کله کله به کنیت وروړي لکه تاسو ادغام کبیر وي انت مویل ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البزيسو کنیته مشادبي زي بوي وسوف اسمي زبا چې کله نظم مت گنجائش را کول حيث يسمح نظمه اذا نظم مت گنجائش را کول زبا نوم اخلم زبا کومه نو کله نوم بخپل اخلي نوم با خپل ظاهر چې کوم نوم دی هغه اخلي کله کې تاینو مې غسل کله کله با رمز کله کله به چې کوم نیک کنیت سره لري کله کله با او تاسو ویل چې ابو عمر کنیت ذکر کړی او کله کله به نسبت سره نوم لري کله کله با لکه تاسو ویلي وخف کوفي يكذبون چې کوفیانو چې کوم دي هغه یکذبون څه کړی نو دا کوفیان سره نسبت دی دا سره نو دی شادمي سی بوي چې کله لنه زمته گنجائش را کولو زبنو مخلم زبا سقوما نو کله به د قارینو مخلم لکه کتای حمزه عاصم کله کله به د کنیت ذکر کوم لکه ابو عمر صحیح شو او کله کله به نسبت ذکر کوم لکه کوفیان بصریان شامی نسبت ذکر کوما او سرورم نمبر ضمیر سره هم ذکر کوما سره لکه یو ذکر راځي وبصرن وهم ادرا وبصرن وهم ادرا یعنی بصری سے به حمزه کې صحیح ادرا کې مالا کړی نو ادرې کوي خبر باندې ورسېدلې نو شاطبی سے وی وصف او سمي یان قریب د چې زمنو مخلم حيث يصلح نظمه چې کوم ځکه گنجائش را کولو ماته نظم د نظم د امام د نظم کولو ماته گنجائش میراوي دو زبینو مخلم به موضحا بدی نو مغصو سره به دا خبره خو واضحه شي څنګه به واضحه شي جیدا دا هغه کس په شان ته چې دا هغه څه واضحه وي معمن چې دا هغه کس ماماګان عم ترګان زیات وي او مخولا او ماماګان زیات وي دا په خوا زمانه کې با چې کوم ماشوم ماماګان زیات کنه او ترونه زیات نو دونه تعویذونه به ورته چول لکه د یو ماشوم درې ترګان نو درې تعویذونه به پنځه ماماګان نو تر پنځه نور خلک وی الکه درې ماماګان دي او پنځه سری ترونه دي د یو کس کوم لږ ترونه دي او لږ ماماګان یو شل تعویذونه به ورته چول او چې کوم ماشوم په غاړه کې په ډېر تعویذونه خلک الکه د خپل ترونه ماماګان زیات دي هغه په ماشومانو کې نه غلطي دي
غلطي دوما و د چا دوا دی باندې کی سره یاد شو خو زه وبې ځه په خو یو کس چې کم دی ودا سلو کو چې هغه زه ډاکټر نه علاج کو په خو زمانه خبره په خو زمانه کې چې بچا یو مریض ته علاج کو هغه به مړ شو هغه به سره یو شمه بلاکا دیشوا بچا په څونه کسان مړ کړو دونه شمه بلې کړې یو ځل یو سړی نه جوړ شو په ډاکټرانو ګرځي خو اول شمه کته حضرت سره صوبه سره شل بلې وي بلې یو کته هغه سره کوم دینو دیرش بلې وي یو بل کته ویل دا سره 15 شمه بلې وي راغي په نسبت کمو نو دې هغه ترغه علاج سوکینه سو سره یې علاج کوم خو دا په خیر ته به ټول کې تکړه دا چې سره شل بلې وي دا دیرش بلې وي ډېر خلک ملک کړي تاسو چې کومه 15 شمه بلې دي دا ولي بیا سره کې مانن ډاکټري شروع کړی دا زمانه باندې راځه په بیا له 15 وځولې کوشش په خو زمانه کې د کم ماشوم چې بترونه زیاتو ماماګان وی زیاتو نو تعویذونه به ورته چولیو هغه سره پته لګیدل چې د ماماګان او ترونه زیات دي نو شادوی ته وای څنګه چې اکه ماشوم نه غلطيږي چې ترونه ماماګان والي نو ځکه کړه په شعر کې د امام نوم والم دا کړه وته نه بیان غلطيږي نو بیا وی چې او د حمزه دې کې صحیح پلان کې لیکل خوش راځي ابو شامه ته وای چې زه دې ټولو په څو ګرځیدم چې شاطبی ته څونه زینو کې د امامان نمونه غستلي نو دا 14 زینو ما را ټول کړل چې په شاطبیه کې د امامانو د نوم سره قرائت ذکر شوی دی دا صرف سوار لزینو دي نور نشته صحیح ومن كان ذا باب له فيه مذهب او کچره یو باب او هغه کې یو خاص قاری مذهب لکه اوس د نقل حرکت نو ورش مذهب دی ادغام نو چا مذهب دی صوفیه د بصری یا کنایه د نو چا مذهب دی ابن کثیر مکی ومن كان ذا باب له فيه مذهب کچره یو باب کې د یو امام یا د یو راوی خاص مذهب نو په داسې ځکه فلا بد ضروري به زمانه لپاره اي يسمع خامخد دو ذنوم والما فيدرى ويعقل چې دا انسان دی او په جندل شي او دی په شي چې او الکه دا پلان کې باب دی خدای پلان کې د لپاره خاص دی او خاص ذکر دی بل چانه دی بیا دی پسې چې کوم دی شاطبی رحمت الله علیه د شاطبی تعریف کړی دی ها دی نه د شاطبی تعریف شروع کیږي فرمای شاطبی ته اهل وی زما دی نظم چې کوم دی आवाज وکړو فلبتها بس لبک ورته ویل المعانی معانیو څنګه معانیو لبابها چې خالص معنی وي د دې یعنی ما شاطبی جوړ کړی دا خدای فصول خبرې پکې نشته کدی کې تاسو نه اشعار ویني څونه کلمې ویني دی باخره خپل معنی ده نو زمان شعر आवाज کو اهلت فلبتها المعاني لبابها نو داغي خالص معنو ورد لبک ویل چې حاضر یو وصوت بها او ما اچولې دي په دې شاطبیه کې ما ساغ الفاظ عذبا چې خواګري وسلسله او تریدون کې دي یعنی فیادیدلو کې آسان ده تاسو بل شریعت دا آسان آیات شو کنه آسان الفاظ دي یادیدو کې په خپل آسان دي فیادولو کې ما آسان دي صحیح وکنه وزرته وی چې شاطبیه ما څنګه جوړ کړی نو وی وفي يسرها او په آسان والی دې کې شاطبیه کې التيسير تيسير کتاب چې کوم دی رمتو ما اراده کړی اختصار رهو د غیر اختصار یعنی په دې کتاب کې په شاطبیه کې مده کتاب التيسير د اختصار او د مختصر والی اراده کړی ده زه د دې کتاب التيسير د علامه دانی رحمت الله علیه لیکلو او دا په قراءات السبعه کې کتاب التيسير او علامه دانی رحمت الله علیه دا لوی عالم دی شوی د 444 هجری کې وفات شوی دی نو شاطبی رحمت الله علیه په دغه وخت کې چې تيسير کتاب مشهور خلکو به دا کتاب ویل او قراءات السبعه به دا غینه ویل نو شاطبی ته دا څه وکړي چې هغه کتاب نظم کړ نو الله تعالی تيسيرم باقی پاتې کړ لیکن قبولیت شاطبی ته زیات ورکړ اگر چې شاطبی جوړه چانه ده تيسير نه ده لیکن الله تعالی شاطبی ته مقام ورکړ نو شاطبی ته ویو په یسرها د دې کتاب په اسانوالي کې التيسير او د تيسير کتاب نما رمت اختصاره اراده کړی د اختصار فاجنت پس میوه اوموندا یا میوه شو کوله بعون الله د الله تعالی په مدد سره منه د کتاب التيسير نه مؤملا د ارزوګه او د امید ده یعنی زمادي کتاب شاطبی د تيسير نه جمع کوله کنه
نو دا څه شو لکه چې یو انسان دی ولې نه میوه را شو کوي لکه دا امرود میوه ولاړه ده یا د مالټو ده یا د امونو ده او اې کډیر شي امونه دي لیکن د زیړ او خواږه را شو کې دا څه کنه شنه پکې پرېری شاتی ته وې زماري شاتبیه د تاثیر نه میوه رو شو کولې قراءات چې کوم د علم خبرې ویغې ته کی رو شو کولې دیو جنا اللآل الفریده کی فاسر رحمت الله علیه او سراج القاری کی ابن قاسم رحمت الله علیه فرمای چې شاتبی ته کوم میوه را شو کوله هغه صحیح رو شو کوله بعض وخت انسان یو میوه رو شو کی خپل ورته ښکاری او چې روي شو کی کولو کی ښاوي شاتبی ته بلا نه لري چې کوم میوه رو شو کوله سی غختل هغه وکړه سی غختل هغه وکړه او فاسر رحمت الله علیه فرمای چې په دې شعر کې اشاره دی خبره ته ده چې دې کتاب کې شاتبیه کې وړکوالی ته اشاره ده چې دا وړو کې کتاب دی دا څه وړو کې کتاب دی د امام شاطبی صاحب شاګردانو کې امام سخاوي رحمت الله علیه د دې شاتبیین دولس قسم علوم روباسلي شاطبی صاحب چې کله دا شاتبیه ولیکله هغه فرمایل لو کان فی اصحابي خیر او برکه وی که زما په ملګرو کې زما په شاګردانو کې خیر او برکت وي نو دې قصیدینه ډېر علوم او معارف روباسي او نو سخاوي صاحب د دې قصیدینه دولس قسم علوم روباسلي ها ورپسې فرمای او الفافها خدا ته وینه ده چې ما صرف د تاثیر خلاصه کړې او نور څه پکې نه دی چولې والفافها زادت الفاف غنیونی تویل شي غنیونی او د دې غنیونی الفافها زادت زیات شوی دي بنشر فوائد فظاهرولو د فوائدو د ظاهرولو د فوائدو یعنی کتاب التفسیر خمار اختصار کو خو دې سره سره مې په نور کوم کتابونه ما ته یادو هغه مې په ورچړاو دیو جنا دا تقریب الشاطبیه چې لیکل دا شیخ ایهاب فکری حفظه الله تعالی دی فرمایي چې شاطبی سے تقریبا 126 کلمات دا په شاطبیه کې په تفسیر باندې ورته واغلي چې دا تفسیر کینو لیکن دا به زیات کړي دي له زیادات القصید وي دي له سوي یعنی یو شی ز په تفسیر د چای خلاصه کوله تفسیر نو شاطبیه کې یو خبره شته او تفسیر کې نشته نو دغه خلاصه چا کوله او شاطبیه کې خبره په سیواره له دې له ویلي زیادات القصید دي له سوي والفافها زادت وی د دې غنیونه چې کم دي زیات شوی دي بنشر فوائد فظاهرول د فوائدو فلفت حیاء بس پټکړې دي د حیا د وجنه مخ وجهها ان د دې خبرې د وجنه تفضلات فضیلت ورنکې د شاطبیه تا یعنی ما د دې کتاب تفسیر نه خلاصه غوښته ده خو باغی باندې می څو فواید نور څه سیوا کو او شاطبی ته وځي اذنه ما په علم ورته واکړې په تفسیر باندې او څو ور شاطبیه ته په تفسیر فضیلت مو ورکوي تفسیر چې کوم دی فضیلت والے کتاب دی اگر چې الله تعالی شاطبی ته فضیلت ورکړي دی ولې شاطبی ته به هغه تقوا ده او د علماء سره محبت دي چې هغه زما کتاب د باغی سم ورکوي فوقیت مو ورکوي یو معنی علماء دا غوښتي بل معنی علماء دا غوښتي فلفت حیاء بس دی پټکړې دی مخ د حیا د وجنه یعنی په تفسیر کې د امامانو نمونه په تفسیر کې امامانو سو او زما دی کتاب د هغه مخ په رموز پټ کړی دی وایي دا ار امام مخ ته رمز ولاړ دی لکه ته ویل کا ومالک یوم الدین راویه ناصرون نبوه کې تایو عاصم بکی پټ دي کنه دي فلفت حیاء وجهها بس دی پټ کړی دی د حیا د وجنه خپل مخ ان دی وجنه تفضل چې دې له څوکو فضیلت ورنکړي وسميتها حرز الاماني او ما دي کتاب ته نوم اخلي حرز الاماني حرز ویل شي تعویذ ده الاماني د امنیتون جمع ده امید ته ویل شي تیمنا د برکت د پاره ووجه التهاني او مبارکه والا مخ وجه ویل شي مخنا تهاني ویل شي مبارکه والا ووجه التهاني یعنی دې ما نوم د امیدو تعویذ او مبارکه والا مخ دی خو دې فهنه فاستم ورته مبارکي وایا تم ورته څوکا مبارکي وایا متقبلا یا متقبلا یعنی دا قبول کول ولا دا یا قبول شوی دا یا دا سره قبول شوی دا یا په قبلولو سره تم ورته مبارکي وایا خوش آمدید ورته وایا
فقبلولو سره او قبولی کا ٹھیک ہے قبولی کا ونادیتو او شاطبی سے بوچ ما آواز کو اللهم اے اللہ یا خیر سامعین اے بہترین اوریدون کیا اعذنی ما بچکی من التسمیع دفنا د اورولنا چونکی د مخکنی شیرونو کې شاطبی سے د نظم صفاتو کو چې احلت आवाज کو معنو چې کوم دی ورته چې کوم دی لبیک ویل او دې کې ما داسې الفاظ چولې دي چې خواږه دی او یادولو ولدي او تفسیر نه جوړ کړی تفسیر باندې یعنی سیوا شوی د نو تعریف شاند وکړ راغی چونکه هغه د الله تعالی بزرگ انسانو ډایرکټ دې طرف ته راغی چې اسنه سبا طالبان و چې شاطبی سے خوش کم دی خپل تعریف وکړو شاطبی سے وی اعذنی اے الله تعالی ما بچکی من التسميع د اورولنا چې تاسو خپل خبره اورول دینه ما بچ کی ما ځکه کوئی جمعه ترش یره بیګا درې بجې را پاتې دمو پس او ځکه نام میو کو نبل میو کو دام خلکو ته اوري دله تسمیع وي دله توي یو ریاوي ریا په عمل سره خودلو ته وي که تراشي د موږ نه جو یو کدل درجه یو شل رکعات نه بلوکی ها دله ریا په عمل سره چې د ریا وي او چې په خپل باندې بیګا مې دا کار کړو دونه زکات مور کو دونه خیرات ورکو دله ویلي تسمیع نبی علیہ السلام دونه منه فرمایلی د بخاری مسلم روایت دی من سمع الله به څوک چې تاسو اورونه کوي چې ما دا کړی دی الله تعالی به دا غناونه خلکو ته ووري لکه یو سړی خپل توري وای کنه زمون په خپل کوی سپای خپل ځان سپای نو چې هغه خپل پوښتې وای کنه بل کس ناسي مړه دا څه خربه چې دا عیبونه وي څوک چې تاسو په خپل باندې اورونه کوي الله تعالی دا بد عملي خلکو ته کوي ومن رأى الله به او څوک چې د ریا لپاره عمل کوي نو الله تعالی د عیوب چې کوم نه خلکو ته ښکار کوي د عیوب خلکو ته ښکار کوي الله تعالی ځون نه مت پناره نصیب کی شادي ته هم داغه پناه وختل دا اعذني من التسميع قولا الله تعالی ما د اورون بس کې د قول او دغه شانتي ومفعلا او د فعلنا جزاء یو خبره فقولو کې وکما او یا قولو باندې وکما بیا الله تعالی ته فرمای الیک یدی وی الله تعالی تعالی ملا سنا حمدی فارقلی الیک یدی الله تعالی ستر ته ملا کړی او دا ځکه منک الایادی جستاد طرفنا احسانات زیات دي نو دی وجنا تمدها ملا سنا وګړي یعنی کتری دا احسانات په معنوي نو ما تخپل ځان د دې خبرې لایق نه ښکاری زله سوچت کوم مشورې باک ما ته دارا چې ما ته هغه راکو داو کې ځکه چې موږ ګونګاران یو شادي څه به ګونګار سړیم زما توفیق دا نه کېږي چې تعالی لا سوچت کما خو دې بیا ست احسانات تو ګورم تا فضل تو ګورم او تا مهربانو تو ګورم بیا خپل لا سوچت کما اجرني وی الا تعالی ما محفوظ ساتي فلا اجري چې جاری نشم روان نشم بجور د ظلم په لار باندې اے الله تعالی چې جاری نشم روان نشم د ظلم په لار باندې فاخطلا او فاسد قول اختیار کما سکما یعنی الله تعالی ما د غلط وینانا او د فاسد اقوالنا ما ته د ویلو حفاظت راکې او د دعا مونږ تم پکار ده چې الله تعالی مونږ په دې شاتبیه ویلو کې په شاتبیه د کولو کې او عام حالاتو کې مونږ د خطا کېدلو نه او د فاسد اقوالو د کولو نه او یا الله ته بچ کې شاتبیه ته وی امین 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 دا دوه لغت دي امین اصل دی او امین فصیح لغت ده ها ولذالین بس کې امین هم جایز دی اصل لغري او امین فصیح لغت دی شاتبیه په اصل راوړل دي امینه وی الا تعالی د دعا قبول کی وامنا او امن ورکی للامین او کستا جغه امانتدار دی بسرها د دې شاتبی په پټ راز باندې یعنی دې کې غلطی شي وي مانه اخو دې خوشي وي او هغه ځان تر امانت وساتي ما شرمینا چې شاتبی دې تاسو کړی شاتبی دې تاسو کړی دی دیجوا نو دا ګوره دې دعا کړی کستا چې شاتبی دې کتاب وای ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی او دې کتاب وایونکو دې دعا کړی دا ګوره امین وی الله تعالی زما د دعا قبول کی و امن او امن ورکی للامین او کس چې امانتدار دی بسر هذه شاتبی په پټو خبرو باندې وان عثرت اگر چې عثار دا ویل شي پتلو کې غلطي دوتا عثار څه ویل شي پتلو کې غلطي دوتا خودت د شاتبی سے په اشعارو کې غلطي غوښتل ده وان عثرت اگر چې غلط شوی دی دا شیر غلط شوی دی یا څه مسله راغلی ده
فهو الامون دا وین کې د دې کتاب چې کوم دی د مثال امون طاقتور اوختوي امون څه ته ویل شي چې اگر چې شاید بیا غلطه شوې ده یو ځکه زه ګډوډ شي ما نو فهو الامون دا وین کې څه دی طاقتور او پشانتی دی تحمل د برداشت لکه څنګه چې په یو غټ باندې غټ بوج واته پروینی بس رواني دا چې زمانه خبره ګړه وړه شو نو چې چې قوي حوصله وي مضبوط دماغ ولا مضبوط روح ولا پروانه ساتي هغه انسان اتوي او انسان نو هغه غلطي کیږي او چې کمزور انسان وي نو بس هغه ته ویله نقطه پکار ده هغه یو هو دا تلم کړی دا تلم کړی ایښوا زمون خلک چې کوم دی ومنځه کې نقطې روباسي کله لاول هغه پتی شي دا ټول تاریخ وګوري هغه د جنت نه کړی به بلار پتی شي لارې ټول نه صبح صبح ولټي هغه بلار په نه چل نه کړی نو به نک پتی شي هغه نکیو چرته نه چل نه کړی او هغه چرته جنې دفتر حواله وای بل څه چل کړو خلک ویل کې نکی لا چل کړو خل راغی ما کثر ټینګینم پر ور پتی شي نه دا سم خلکو کار نه دی کچره د یو قسم غلطي وشوه هغه برداشت کول پکار دی دا څه کول پکار دی دیو جن مولا القاری رحمت الله علیه خپل شرح کې 25 نمبر باندې فرمایي وی کچري د یو غټ عالم نه یو زید وزي خطا شدید اکابرونه نوزي دې اکابرونه نوزي بعض خلک چې کوم دی یو غټ قاری وي مشهور وي هغه به یو غټ پر پړول کې تاسو نه دګل کدا څه شي توي دا څه توي ها نو دا کتل پکې یو شي نه ورته کنه ما ځان داسې قاری وي کړیا پټکی نه پويږي دې باندې دې نه مولا القاری ته دا خبره نه ده په یو زید وا چې انسان ته نه ورځي دا کابر نه ځکه نه وځي چې انسان علم څه شي دا ستنه چې سمندر ته ورډوبه کې به تر وباسي دې پاتې کومې ختم زردون علم نشته انت علم سمندر دی اما خاصه سره بسی صحیح نو شاطبی رحمت الله علیه الله تعالی یو لوی ولی او بزرګ دی وجنا کثر نفسی دا چې شاطبی کې اکثر مسائل صحیح دي اکثر مسائل صحیح تر دې وځي کې بدی چې خبره مطلق بکار و د مقید کړی دی مقید بکار د مطلق شوی ده نو دې باندې علماء کتابونه لیکلي دي خو بیا هم د خپل کثر نفسی کوي چې تاسو د طاقت روح په شان شي او خبره چې کوم دی برداشت کوي او هغه کې چې کوم دی ما په خلاصې فضول خبره دا مکوي ورته ان شاء الله سبب راشي مزید تفصیل هيك براشي